محترم جناب برلا خان ایڈوکیٹ سے عامر جماعت اسلامی ڈسٹرکٹ پشاور، حافظ احمد اللہ سے، عبدالودود مومن سے، عبدالقادر سے، مولانا سجاد سے، قاری احمد سعید سے، سراج الدین قریشی سے، جدول سے، عظماء جماعت اسلامی کارکنان و ارکان و ذمہ داران، السلام علیکم۔ دانلانی اجلاس تقریباً اندر شپان سوزو شده ټول پاکستان کی د فلسطین د کاز د پارا په هر انسی په هر جماعت مخې ته او دغه شانتې په بازارونو کې او بیا چې کوم زمونږ د جماعت اسلامي یا د بزنس کمیونټۍ مشران دي نو هغوی په خپل ځایونو باندې ښه زبردست دې لپاره کار وکړو. اوس د شلم تاریخ د راتګ د تګ دپاره د غزه مارچ په نامه باندې د امریکې سفارتخانې مخې ته به چې کوم پروګرام کېږي انشاءالله د هغې لپاره بھرپور تیاري ده. مشران ناست دي او به موږ دې لپاره موږ به ډایرکشن هم راکوي. خو زما تاسو ته یو خواست دی چې په تواتر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. زمون نننی مجلس بشر محترم بحر اللہ خان ایڈوکیٹ سے، امیر جماعت اسلامی سے پشاور، محترم خالد گل مومن سے، صدر پاکستان بزنس فورم سے پشاور، محترم قاری احمد سعید سے، محترم عبدالودود سے، عبدالقادر سراب سے، محترم سراج الدین قریشی سے، زونل عمرا صاحبان اور جماعت اسلامی د پېښور ښار د NA-32 تنظیمي لیډران ټولو ته دفتر راتلو باندې هرکلی خوشامدید ویل او په ډېر کم وخت کې تاسو سره رابطه وشوه. محترم امیر ضلع صاحب حکم و د هغې مطابق نننی موږ دا اجلاس راغوستی دی او په دې کې تاسو ټول د ډېر کم قلیل وخت بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. محترم امیر حمید اللہ سے، محترم کفایت سے، قاری احمد سعید سے، خالد گل مومن سے، قاری سے، صدر اتحاد العلماء محترم عبدالودود سے، عبدالقادر سے، سراج الدین قریشی سے، محترم مولانا عبداللہ سے، عبداللہ شاہ بخاری سے، افتخار بھائی امیر زون سر ایک ایوب قریشی سے اور زون عمرہ اظہر گل اظہر بھی رہا